و خبرې داسې دي چې دا به کله رمضان المبارک رانږدې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته ډېرې زیاتې په تاکید سره کولې او په خپله صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمایي چې کله به رمضان رانږدې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه خبرې موږ ته بار بار کولې. غرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې د روژو د نیولو نه مخکې د هر مسلمان په ذهن کې دغه خبرې پرتې وي. نو مونږ تاسو ته دا درخواست کو چې روژې خو باسم نیسو ان شاء الله العظیم رمضان المبارک نه زیر راغې د روژې نیولو نه مخکې زما ستاسو د اهل عیال د مشرانو کشرانو ځوانانو زنانو د ټولو په ذهن کې چې دغه خبرې پرتې وي نو ان شاء الله العظیم روژه نیول عبادت کول دا به درته خوند درکوي او د دې په قدر باندې به تاسو پوه شئ د دې په خوند باندې به تاسو پوه شئ. اوس هغه خبرې کم یو دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاد ساتئ په رمضان المبارک کې برکت تقسیمیږي. ګورئ دا و خبرې چې دي دا په دې غرض باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دومره تاکید کړی دی چې هر مسلمان دغه و خبرې طلب کی په رمضان المبارک کې دغه و خبرې طلب کی نو ډېر لوی خیر به حاصل کی. د رمضان المبارک چې هغه کمی عظیمي فائدې او ګټې دي دا به دغه مسلمان حاصل کی. اول نمبر وی برکت تقسیمیږي او برکت چې کله په زندګۍ کې راغو په کور کې راغو په مال کې راغو بس نو بیا مزي دي او چې کله برکت نه نو بیا انسان که هر څومره ډېرې پیسې وګټي که هر څومره د مال حال ډېر وي خو چې برکت نه وي نو نه د دغه مال خوند وي نه رنګ وي او نه د دغه مال په خوند باندې دی پوهېدلی شي تر مرګه پورې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان المبارک کې برکت تقسیمیږي. تاسو د برکت طلب وکړئ او کله چې برکت راغې نو بیا دنیا او آخرت ښایسته دي. دویم نمبر د الله جل شانه ډېره خاصه توجه کیږي په رمضان مبارک کې د خپل بندگانو طرف ته ډیره خاصه توجه درته کوي. نو الله دینه کې کومو تاسو غافل یو په داسې حال کې الله دینه کې چې موږ په رمضان المبارک کې په دې مقدس میاش کې په ګناه کې مبتلا یو نه یا ساته الله درته ډیره خاصه توجه کوي د الله په نظر کې. او دویمه دا کته یو نیک عمل کې کته تلاوت کې کته ذکر اذکار کې کته صدقات کې کته نور عبادتونه کې نو په دې کې درته د الله جل شانه ډیره خاص توجه ده. نو ته هر یو عبادت کې په رمضان المبارک کې هر یو عمل کې نو دا یاد ساته دا خبره په ذهن کې واچوه چې الله جل شانه ګوره تا ته ډیر خاص توجه کړي او خاص درته متوجه ده. او دریم نمبر الله جل شانه گناهونه خطاګانې دا په رمضان المبارک کې معاف کوي. د دې خبرې مقصد د رسول الله علیه السلام دا ده چې توبه استغفار ډیر زیات کوه. د ټول کال شوی ګناهونه چې څومره دي درنه څومره خطاګانې چې درنه شوي دي دا ټول درته الله جل شانه په دغه میاش کې معاف کوي. خو ته مهرباني دا کوه چې طلب د استغفار ډیر کوه توبه وباسه په خپل ګناهونو باندې خپېمانتیا کوه رب ته ژړاګانې کوه د شپې خوبونه او د شپې په له لعب کې مه مصروفه کېږه او په دغه لوبو تماشو کې مه مصروفه کېږه د شیطان پیروي مه کوه الله ته متوجه کېږه په خپلو ګناهونو باندې ژړا کوه الله جل شانه ګوره په دغه میاش کې ګناهونه معاف کوي. ورپسې دا ډیره د کار خبره ده. ټول کال موږ تاسو چغې وهو کنه دعاګانې کوو دعاګانې نه قبلېږي پلانې حاجت ته پلانې ضرورت ته اوس په دغه میاش کې الله تعالی مقدر کړی ده. الله جل شانه په دغه میاش کې دعاګانې قبلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد چې الله جل شانه په دغه میاش کې دعاګانې قبلې به خاص اوقات دي د پېشمنی وخت دی په دغه وخت کې لاس اوچتوا الله جل شانه دعاګانې قبلې. د روژه ماتي په وخت کې دا یاد ساتي الله جل شانه خاص دعاګانې قبلې د خپل بندگانو نو چې څه حاجات د ټول کال د جمع کړي دي څومره ضرورتونه یې جمع کړي دي د روژه ماتي په وخت کې روژه په خوله باندې الله جل شانه ته لاس اوچتوا الله به دعاګانې قبلې. ورپسې د خوند خبره ده والله د خوند خبره ده او انسان چې ووري نو ډیر زیات حیران شي. دا یاد ساتئ الله جل شانه د پرشتو په مجلس کې په مونږ او تاسو باندې فخر کوي. سبحان الله دا ګوره یو دا اوس نه زه تاسو خواست کوم دا خبرې ورسوئ د خپلو کشرانو ته د خپلو کور والاو ته د خپلو دوستانو ته چې د هغوی په ذهن کې دا خبرې پرتې نو انشاءالله العظیم ګناه طرف ته به هم ذهن لاړ نشي او یو نیکي به درنه پاتې نشي. بس رمضان المبارک به ټول انشاءالله په نیکیانو او په دغه رنګې په حسناتو ګټلو کې انشاءالله تیر شي. نو
هغه دا خبره ده چې الله جل شانه د پرشتو په مجلس کې ناسي او په موږ تاسو باندې فخر کوي او څو ورته وي ای زما پرشتو دا زما هغه بندگان دي چې دوی ته د دنیا هر نعمت مخې ته پروت دی خو تر کومې پورې چې زما حکم نه شوی او زما د طرف نه ورته اجازت نه دی شوی نو دی خولې ته یو نعمت هم نشي نږدې کولی دا فخر کوي الله جل شانه په موږ تاسو باندې موږ تاسو دلته غافل یو خبر هم نه یو او الله جل شانه دا غي د پرشتو خاص مجلس کې په موتا باندې د فخر خبرې روانې دي او بیا احکم الحاکمین ذات دا په موږ تاسو باندې فخر کوي نو چې دا خبره په ذهن کې د آیات ساتي ورپسې تنافس اخیرنۍ خبره ده ستاسو مقابله ته الله جل شانه ګوري الله جل شانه ګوري چې زما دا پلان کې بندا سمره عملونه کوي سمره نیکیانی کوي سمره تلاوت کوي سمره نوافل کوي سمره صدقات کوي سمره نیک اعمال کوي او دا پلانې دا تاسو چې یو بل سره په د رمضان المبارک په د نیکانو کې مقابله کوي دغه مقابله الله جل شانه د ډیره زیاته خوښه ده نن خو موږ تاسو په دې مقابله کې چې پلانی دوه چته کور جوړ کړ زبر دریم چت ورپسې خامخا جوړم پلانی یو گاډه واغسو زبر پسې دویم خامخا اخلم پلانی خجامه واچول زبر دنه خجامه چوم پلانی دومره وګټلې زبر دنه دومره زیاته ګټم نو موږ تاسو ټول ژوندۍ په دې کې تیر شو خو په رمضان المبارک دا خبره یاد ساتي الله جل شانه دغه مقابله دنیوي دا بالکل زایدي دا عند الله هیڅ حیثیت نه لري او الټا په ګناهګاری دل شي چې ته بغض او حسد کې بلې ګناه طرف ته تللی شي خو په رمضان المبارک کې چې ته مقابله کې د بل مسلمان رور سره چې هغه شل رکعاته نفل وکړل او تر اوله کې د تا 15 شو ډیر رکعاته وکړل دغه مقابله دی الله ته خوښه ده تا د 100 روپو صدقه وکړه او بل مسلمان صاحب په مقابله کې راوله کې د هغه د 500 روپو صدقه وکړه دغه مقابله الله ته خوښه ده او د غرنګي تا چې د 15 ختمونه وکړه 3 ختمونه دی وکړه د قران عظیم شان بل مسلمان راولګي د لغش په گو وکړه نو دغه مقابله الله جل شانه ته خوخه ده نو پر رمضان المبارک دغه مقابله وکي تکړه شي نو دغه و خبره چې تاسو ټول په ذهن کې وي د رمضان المبارک دراتلونه مخکې نو ان شاء الله په دعوی سره درته ويم چې تاسو به د رمضان المبارک نه خوند واخلي د رمضان المبارک چې څومره برکتونه دي دا به حاصل کړي څومره د الله جل شانه د طرف نه احسانات انعامات دا ټول به تاسو حاصل کړئ او ګناه طرف ته بس تاسو ذهن لاړ نشي او پنیکي پسې بلګېدلې خو تر کمې پورې چې تاسو دغه و خبرې په ذهن کې وي که خدای مکه دغه و خبرې په ذهن کې نه وي نو میاشتې دې تیریږي به څنګه چې د عام میاشتې تیرې شو داسې به در باندې د رمضان میاشت هم تیره شي نو دغه و خبرې زما خبرې نه دي د رسول الله خبرې دي په خپل هم د اوس نه په ذهن کې واچوي او خپل کور والا او خپل یارانو دوستانو ته هم ورسوي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي